السلام علیکم ملګرو، یو ځل بیا زما کلی کوټلی ګلان فیسبوک پیج یوټیوب چینل کې لایو رولو خپل محله ټټرخیل کوټلی ګلان نه څنګه چې تاسو ته پاته ده چې موږ په کوټلی ګلان اند په سلیخونی کلی کې چې کوم دی نو د ګیس حوالې سره کار لګیا دی او په دې موقع چې کوم دی نو زه دلته کې ویلاړ یم خپل د ملکانانو حجرې سره محله ټټرخیل کوټلی ګلان ګلبدر بابا ویلاړ دی کوم سید کو ویلاړ دی طرف د ټولو ته مبارکي کسو کېنه او کسو کاو کې او بالکل دغه سلام علیکم نمورخیلو کې چې کوم دی د پیپ بیچو شو او په شطرانو کې کار لګیا دی محله شطرخیلو کې اوس چې کوم دی نو د پلی مویا محله ټټرخیل کې او د کار لګیا دی او دې به د پورا اپډیټ زه دیر کوم ویډیو د تکوم خو لغونې کې ما سره لګي ملک صاحب ویلوړ دی هغه پکې خبرې وکړي ها یا پکې السلام علیکم دا د ګیس کور شروع دی ګلبدر د کور نه تر میراج د کور پورې ورسېدو او که خیر د نه وي ان شاء الله تعالی پیر پر باندې به دا پټوي ټولو غلیو کې چې څومره غلې دي په هغه کې د ګیس کور شروع دی ان شاء الله د ګیس به جلتی ورسېږي خیري او الله دې وکړي چې وعلیکم السلام خیر کا په دې کې ان شاء الله تعالی نو میثاق خو شي را چې د جلتی شي من د څه کې وایي بالکل نو الله دې وکړي چې خیر سره راشي ټولې کوڅې ډاکې دي او بعد دو تر میراج د کور پورې ورسېدو د دې د کودوي مکمل شوه او که خیر د نن وي بیا به ان شاء الله تعالی د پیر پر منګل پر د وای وارث بو کې بدی کې د پیپ اچي نو پټ کې او که خیر د نن وي بیا به کور ان شاء الله ورو به د تا کنیکشن وي کوي د خیر سره او اوس د شبیر چې د مخکې به تاسو ته ټول نقشه وشي چې ګیس تر کوم ځای کودوي شوی دا ډیره مهرباني ته پکې سي ډیره مهرباني ها بس د اینه خپل د ملکانانو حجرې سره د پلازه ویلاړم د ګلبدر او بعد کور سره وې دې ځنه د کودوي شروع ده او ما سره اوسه د خیر سره ګورو چې تر کوم ځای پورې دا کار پروګرس شوی دی 3 فوټ لاندې کودوي کړي ده او د غزیړ پیپ 2 انچ پیپ به پکې اچي د سایډ ته چې کوم کورونه دي دا کودوي شوی ده په دې موقع چې کوم دی نو مرحوم د نیم شابه کور سره تیریږم او دا تاسو وینئ چې کودوي شوي ده دواړو طرف ته چې کوم دی لاره خرابه دی د کودوي په وجه خو بهرحال دا به ټیک شي اصل خبره د ګیس ده سوی ګیس کتل شي دغه د کودوي دوران کې چې کوم دی نو ډېر لاندې د اوبو پایپونه دي هم پکې لږ ډېر ډیمیج شوي دي بهرحال دا به د خیر سره ټیک شي او ګیس پایپ چې کوم دی نو تیریږي به پکې دا کتل شي د خیر سره او یا په دې تاسو د لایو ویډیو شي او خپل زما کلی کوټلی ګلان فیسبوک پیج باندې دا زه په دې نو کودوي شوي ده تقریبا موږ د محله نن به فاینل شي دا عبدالغفور بابا د کور د مرحوم د امیر نواز که د یک نواز که د شیر نواز که د هغې کور مخې ته کودوي شوي ده دغه د وینې ځه دا ګلمرشه بابا د کور دی د پلدینې ټلیفون کیبل هم تیر دی او د اوبو پایپ لاین پایپونه هم دي خو بهرحال ډېر پکې ډیمیج شوي ډېر باج دي دغه د استادان لګیا دي هغه سار کې چې کوم دی هغه ولدي کودی ولا سبیانه لګیا دي او دا دومره پروګرس یې په 2 ورځو کې وکړو او د خیر سره چا پکې بیا میس کال راوولو نو نه پوهېږم چې د لایو ویډیو کې ویډیو کالونه کوي ښه استاد څنګه چل شو ها دماشه ستړی شوې جوړې ها دا زموږ یو کور مخه دا ده
نیمو کور چې کوم دی هغې سره بار چې کوم دی د لیاره ټوله دغسې پوزیشن کې ده دپله دا د بادر شاه باندې کور دی مخکې پکې سو دې کودی 3 فوټ ده که نه ماما 3 فوټه ده که نه لاندې پیپ به څو فوټه کې لاندې پټۍ 3 فوټه کې ها صحیح 2.5 بهرحال دغه دی د کور تقریبا ورو ورو فاینل کېږي ها څنګه چالې وروریا خیر ها اوس وګورئ دا زه ویداړ یم بالکل جی نور خان د ګیس دپاره سوی ګیس دپاره د ډیګینګ لګیا دی تاسو په خپله محله شاترخیل کې هم کار لګیا دی او په محله نمورخیل کې چې کوم دی کار ختم شو هغه ځای کې چې کوم دی پایپ یې اچولی دی اوس سټیپ بای سټیپ چې کوم محلي پاتې دي هغې کې چې کوم دی نو دی پروګریس وباسي کار لګیا دی او دغسې په سلیخاني کلي کې هم چې کوم دی نو سټیپ بای سټیپ چې کومې محلې شوي دي یا خو شوي دي نور چې کوم پاتې دي نو کار لګیا دی پکې نو بس هوپفولي چې په دې کال کې خو که ګیس رانلو نو انشاءالله نیکسټ ایئر ته خو به ګیس به د خیره سره چولو وي امید ساتو چې په دې کال کې ویلې چې د پایپ لاین چې کوم هغه بندوبست لګیا دی دا خو به کمپلیټ شي د هغې نه بعد بیا ګورو چې کله به په دې باندې ګیس سټارټ کېږي دا به دې پله تر دغې طرف ته ځي نو دې کې د یو پایپ هم ډیمیج کړی دی خو بهرحال دا خبرې خو پکې راسي دا د اوبو پایپ ده دا به بیا دوباره ریپیر کوو پوه شوم مې دي دا به بیا جوړېږي او دا د امیر نواز که د کور مخه ده د وقار دی هغه ځای کې چې کوم دی نو دا کودري لګیا هلو راوځه که نه نو هلته کې بس لایب لګیا ده دا به زه دې ځای کې لګیا یم ها دا صحیح شو دا صحیح شو دا صحیح شو دا مرحوم اکبر خان که د کور مخې ته ولاړ یم او بس دغه دی دا به تر دې ځای پورې دا ها خیر خیر دی ټیک ټاک دا به تر دې ځای وي که نه دا ها دې 1.5 ساعته پورې به دا راسي نو تر دې ځای چې کودی وکړي مخکې دا اوس پکې دا لنټر دی ټنډل غونې کې دی نو دې دپاره بیا دی بیا دې نه وړیکی پایپ پکې لګوي بیا ها هلکه استاد کوم ځای دی خیره سره خبرې پکې وکړه دا چې دنیا دې ویني دغه دی امریکا انګلینډ جاپان چې کوم ځای کې موږ کلیوالا دي ټول دې ویني دوا سلام پکې مسافر ته وکړه او بیا به دنه نامه تپوس وکړو څه نوم دی کوم ځای دی خیره سره زه د ملکند درګۍ ملکند درګۍ د نور ملګري ما هغه ځای ټول یو ځای ها او نوم دې څه مومنه ها بس تاسو لکه د ګیس د کودی مودی تاسو دا غالی لکه جاب دی که نه منصدا ټیکر دا ټول منصدا ټیکر ها صحیح نور سوای مسافر ته بس مسافر ټول مسافر ته به سپیشل دوا سلام وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته بل دغه د ملګري د پکې دوا سلام پیش کو بس دو ملګري ته کېږي زمون چې کوم کلیوالا دي که نه په بار ملکونو کې دي اته ویني دی صحیح ها نو
ملګري سره پکې ګاپ شاپ ولګي ټول غونډه کې او بس دا چې کوم ملګري اوس په لاین باندې راغلي یې هغو ته دا اپډیټ دی چې دا د سوی ګیس کار لګیا دی په کلي کې په محله نمورخیل کې چې کوم دی نو پایپ لاین بیچاو شو او هغه ځای کې چې کوم دی لکه ډیګینګ کودایي شوي وه پایپ هم پکې اچولی محله نمورخیل کې او دغسې لوچي پټي سایډ ته کورونو کې ډله طرف ته لاندې بعضې ځایونه پاتې دي یا به کوي اوس نمبر یې مویه د محله ټټرخیل سایډ رولو نو دلته کې د کودایي لګیا دی دې نه بعد به دې کې بیا د سوی ګیس پایپ اچوي به پکې او په محله شاترخیل کې هم کار لګیا دی دغسې په پورې صدیخانې کلي کې هم چې کوم دی نو ډېر ځایونه شوي دي او ډېرو کې کار لګیا دی نو سټیل لکه ورک ان پروګرس هغه زیړ پایپ راغلی دی په پټي کې پروت دی دا به په دې ځای کې بیا لګوي دا مخامخ لیدل نه شي څه پایپ دلته پروت دی دا مخامخ زیړ پایپ دا به دلته کې چې کوم دی دا چې کوم یا دې سایډ محله دا کورونه دي نو دا په دې کې چې کوم دی لګي څه تاسو هلته وکتو ګلبادر آباد کور سره او څه د دې پله پراته دي نو هوپفولي انشاءالله کار به باندې صحیح تیزۍ سره روان دی او بس الله دې وکړي چې موږ د علاقې ته کوټلي کلان اینډ صدیخانې کلي ته ورسره پله نور کلي چې کوم دي ویلیج کوټلي خود باختې سفر چې کوم علاقو ته کلو ته ګیس نه دی راغلی چې دغسې کار پکې سټارټ شي او هغې ته هم چې کوم دی باقاعده د ګیس هغه وشي سوی ګیس او دا مویه د خټکنامې د کلو کوټلي کلان صدیخانه نږدې اډې کې شته که نه داسې به لاړ شي د اډه سره څه دی نږدې او که نه په دې لاړ شه که نه اډه څه ده اډه 2 د پاسه 2 داسې لاړ شه سیده اډې ته بوځي مخامخ جومات دی لوی ها اوس چې کوم ملګري کومنټونه کړي زه بېنامې والم سراج خان جیمی ګولډ دی چې ګډ آفټرنون او بس بالکل پاکستان کې کړي ګډ آفټرنون دی افاق خټک حسن خان خټک خالد رحمان نج رحمان جواد خټک علمجید خان کریم خان شابیر حسین محمد سلیم ایلر حسین شہزاد حسین محبوب زمان ظہور خان خان آصف جہان الرحمان عطا اللہ خان یاسر جان نور الدین سجاد حیدر اصغر خان امان خټک او نور خان امیر زمان امام الدین حمید خټک مامون الرشید ایڈز فرمان ریڈائی محمد سلیمان وحید مراد علی انور خټک فضل عدی لاجبر حسین سید اعظم خان ریزو سید الرحمان حاجی حیات خان الطاف احمد شعیب اختر جبریل خټک ISI خان ارشاد خان پرنس خان جیدو خان معظم گل بشیر الله دغه ملګرو لایو ویډیو وکتله او ګوري لګیا دی ټولو ته سلامونه محمد حسین ته عرفان علي او کامران خټک عظمت خټک آیان ګل پیډي خان پیډي انکل ته سلامونه ټولو ته سلامونه او بس دا د ګیس حوالې سره دا ویډیو مې درته کوله چې په سوی ګیس حوالې سره په کوټلي کلان اینډ صدیخانې کلي کې کار ډېر تیزۍ سره روان دی اول ډیګینګ کوي بیا ډیګینګ نه بعد چې کوم د دې کې پایپ لاین بیچو کی نو بس اوس موجوده ټیم کې د مویا په سټریټ کې په محله ټټرخیل کې دا کار لګیا دی د ګلبادر آباد ګوټ نه تر دې پلی مویا د میراج کا دی کورونو پورې خیبر خان دی کورونو پورې دا ډیګینګ شوی دی او سردار علي امیر نواز
شاهد حمید ټولو ته سلامونه دا د بدرشاه با کور دی هغې مخې ته زه ولاړ یم هلته ورسره ګلمرشاه با دی او دې نه په دغه طرف ته چې کوم دی نو کریم شاه با کور دی نو بس دغه سوی ګیس حوالې سره اپډیټ در کوو نن چې کوم دی نو د هفتې ریز ده 17 نومبر 2018 او ټیم دی تقریبا 2:25 PM لوکل پاکستان 2:25 بس اوس به موږ پکې دماغ وکړو انشاءالله بل نوي کلیپ سره به بیا حاضرېږو د خیره سره بس په خپلو دعاګانو کې موږ یاد ساتئ موږ به تاسو ته دعا وکړو اجازات غواړو الله حافظ والله په امان